قدرمنو کله چې د انسان په زړه کې د دنیا محبت داسې ورننوځي چې دی بیا د جایز او ناجایز حلال او حرام پروا نه کوي اوږده اوږده امیدونه پیدا شي نو په دې سره دې مرګ قبر حشر او نشر او د آخرت د ورځې د حساب او کتاب نه غافل کیږي او د همدې غفلت په دوران کې اکثر انسان ته بیا مرګ راشي بیا ډیر افسوس کوي خو دغه افسوس بیا انسان ته هیڅ فایده نه ورکوي د غافل انسان د ژوند یو بهترین مثال درته بیانوم امام غزالی رحمه الله ذکر کړی دی چې حضرت عیسی علیه السلام د دنیا او هغه کس چې د آخرت نه غافلی یو بهترین مثال پیش کړی چې یو سړی په ځنګل کې روان وي او د ولیدل چې شاته د ده پسې یو زمری روان وي د هغې نه منډه کړه زمري م ورپسې شاته ور منډې وهلې اخر دا چې دا سړی ستړی شو او مخې ته یو غټه کنده ولیدلې د سوچ وکړو چې په دې کې پناه واخلم خو چې ویې کتل نو په هغې کې یو لویه اژدها پرته وه دیم حیران شو چې شاته نه زمرۍ او مخې ته د اژدها خطره ده د دې کندې په غاړه باندې یو اونه ولیدلې دې هغې ته وروخت کله یې چې لاندې د اونې ویښ ته وکتل نو یو سپینه او یو توره مږې ولیدله چې د دې اونې جرړې کټ کولې د ده سره ډېره یره پیدا شو چې که چېرته دغه تور او سپینه مږه د اونې جرړې کټ کړي او لاندې ولوېږم نو د زمري او د اژدها خوراک به جوړ شي اچانک یې په اونه کې پاس د شاتو مچۍ په ګبین باندې نظر ولګېد د شاتو مچۍ وې د هغې ګبین یې ونیو دې هغې ته وروخت او د هغې یې د خوږو شاتو په حاصلولو او خوړلو کې مصروفه شو د زمري یره د اژدها یره او د دې اونې جرړې کټ کېدو یره هغې د زړه نه ووته مکمل غافل شو اخر دا چې د سپینې او تورې مږې د اونې دا جرړې کټ او اچانک دا سړی راوغورځېد لاندې زمري ونیوه هغه اوشلو او د غټې کندې ته یې وروغورځو چې لاندې د اژدها خولې ته ورغله قدرمنو همدغه شان د دې ځنګل نه مراد د دنیا ده د زمري نه مراد مرګ دی چې ده پسې شاته را روان دی دا غټه کنده دا قبر او په کنده کې دا اژدها دا د انسان بد اعمال چې په قبر کې به دا خوري چیچي به او دا اونه دا د عمر دی او دا دواړه مږې یوه توره او بله سپینه دا شپه او ورځ دی چې د شپې او ورځې په تېرېدو سره د انسان عمر ختمیږي دا د شاتو مچې دا خوږ ګبین دا د دنیا لذتونه او خواهشات نو انسان چې کله د دنیا په لذتونو او خوندونو کې مصروف وي د ده نه مرګ قبر او د قبر هغه اژدهاګانې هغه ترې نه هېرې هېر د شپې او ورځ تېرېدلو سره اخر د عمر هم ختم شي او د عمدې غفلت په حالت کې ورته اکثر مرګ راشي نو بیا همیشه د افسوس او ندامت اظهار کوي او قدرمنو هېڅ هم ورته په لاس رانشي هېڅ هم ورته په ګوته باندې رانشي نو انسان ته پکار دی چې د دنیا دا ژوند دا غنیمت وګڼي غنیمت او په دې کې د آخرت دپاره د نیکو اعمالو ذخیره تیارې کړي ځکه که ده ته د غفلت په حالت کې مرګ راشي او د نیکو اعمالو ذخیره ورسره نه وي نو بیا به صرف افسوس او ندامت د هغې اظهار به کوي خو هېڅ نتیجه به هغې باندې مرتب نه شي